बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अफ़्ज़ल सलवातिका बिअददि मालूमातिका सल्लि अलैहि। सूरह अहज़ाब जमद हिज़्ब इस्लामी और हिज़्ब माना द ग्रुप। नो अहज़ाब माना ग्रुप्स और द रेफरेंस थे ये गज़ात को ज़माना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदाब मशहूर गज़ागानों के द्रेम नंबर हुआ बदर ब्या उहुद ब्या दा ग़ज़वा अहज़ाब और देता ग़ज़वा खंदक को वो की मशहूर द खंदक बना मबादी नो अहज़ाब दलता या पमाना द कन्फिडरेट या पमाना द अलाइंस। ग़ज़वतुल अहज़ाब भी द बैटल ऑफ कन्फिडरेट्स या द बैटल ऑफ अलाइंस। ज़िक्र की यहूदियान ईसायान मुशरिकान सेकुलर खलक एथियस्ट दा टोल पे यौ ځای سره راجم شو او دا اراده وکړه چې د مدینې د اسلامي ریاست خاتمه کول وایي ځکه دا لکه څنګه چې وایي صورت محور شهر एक्सेस ऑफ ईवल कि दा एक्सेस ऑफ ईवल थी दा एक्सेस ऑफ ईवल ختمول پکار थी नो अलाइंस और कॉन्फिडेंस दा गोया द टूल तबकात द टूल अरब दुनियाना तर खैबर पूरे तर मक्के पूरे दा टूल इलाका ईसायान यहूदियान मुशरिकान एथियस्ट हर तबका खलक तेरा जमशु और बदल इरादे मदीना मुनव्वरा बाने हमला कोला कि दे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गोया जान खलास हो नदा दौरी के सारा मदा कि बुनियादी तहरीक शुरू करे बनु नज़ीर यहूद अदा बनु नज़ीर आगा खलको कि दे साजिशों तो वजह पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द साजिशों तो वजह मदीने मुनव्वरे ने विसलियो वाक़या सूरह हशर के था द मदीने मुनव्वरे ने वतन द खैबर पाला के आवाज द शवाल में आशवा दोबारा अख्तर में आश पिंजम का हिजरत द शमाल तरफ ना बनु नज़ीर और बनु के नका द दुई आर्मी रवाना हुआ द्वारा यहूद के दिली मशरिक तरफ ना बनु सुलैम बनु फज़ारा मुर्रा अशजा और बनु साद कबीले दुई आर्मी रवाना हुआ द जनूब तरफ ना कुरैश मकेरा रवान तैदाद दी लश्कर 2,000 पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम साहबों से मशवरा किया कि मदीना मुनव्वरा का संग बच गए कैपिटल
هغوی وی دریو طرفونه خو مدینه منوره محفوظ ده، ځکه د خرماو او د کجورو ډېر ګڼ باغونه دي لکه ځنګل دی. خو یو طرف دا د سیلاب غره چې کوم طرف ته دی، تاسو کوم کسان حج ته تللي نو خود مرته معلوم دي، خود ته ټول تللي صحیح د بالکل مقابل طرف ته کوم بل غر چې ښکاري دي ته جبل سیلاب دی. نو دغه علاقه پرېم ده. حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ وی موږ مجھے په پرشیا کې او په ایران کې چې کله یو ځای محفوظول غواړو نو د هغې نه چاپېره لوی خندق وباسو. بس خندق وایو خندق ټرنچ، دومره لوی ټرنچ چې هغه ډېر ډېر وي او ډېر پلن وي چې څوک د ټوپ هم نشي وهلی. لن وای لن او شبوری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته دا مشوره ډیره فخره ده. شپږ ورځې کې دم نه دا د مدینې شمال مغربي جانب دی، شمال مغربي جانب دی. شپږ ورځې کې دم نه دا خندق وکړو. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام 3,000 کسانو فوج واغست او د خندق په دې سایډ باندې مدینه طرف ته ان سایډ دای منظم کړ او خاص کسانو ته خاصه پوسټي ورکړي. د ټولو لپاره یې پوسټا پیغمبر علیه السلام سره و پوسټ وایي صحیح تاسو پوسټا پوسټ ورپسې دویم نمبر حضرت سلمان سره و، بیا درېیمه بله حضرت عثمان سره، بله بیا حضرت عمر سره، بل حضرت علی سره او یو آخری پوسټه وه حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د زنانو جان بازانو سره په هغه پوسټه ناسته وه. اوس د کفارو دپاره صرف یو تدبیر پاتې و چې اوس مدینې ته راننوتو لارې به ټول بند دي، مدینې ته راننوتی نه شو. وایي بس یو طریقه کېدی شي چې د مدینې منورې په جنوب مشرقي طرف باندې بنو قریظه یهود آباد دي. هغې لا تر اوسه د مدینې شهریان مدینه سیټیزن بنو قریظه وی چې هغوی سره رابطه وکړو او د غدارۍ ترغیب ونه ورکړو چې د شان مسلمانانو باندې حمله وکړو. مسلمانان خو د بنو قریظه طرف نه بالکل بې فکره ځکه خو د ریاست شهریان او کانسټیټیوشنلي د هغوی ذمهداري وه چې مدینه به محفوظ کړي. دې وجې مسلمانانو خپل زنانه او خپل ماشومان هم د بنو قریظه طرف ته لېږلي چې هلته محفوظ کړو. دغه بنو نذیر قبیله چې کومه خیبر کې آباد و د یهودو د هغوی بادشاه د حیی ابن اخطب، حیی ابن اخطب رسول خیبر کې قتل شوی او د حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها
د پیغمبر اسلام نکاح کې راغلی زموږ مور نو دغه حیی ابن اخطب بادشاہ دې بنو قریظو د څه طریقه باندې راغلی او هغه یې ترغیب ورکړو چې تاسو موږ سره دې جنګ کې مرګتیا وکړئ دا څه دلیل ځوان تېروئ دلته موږ به د مدینې د حکومت تاسو له درکو صحیح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته پته ولګېده چې بنو قریظه غدارۍ ته تیار دي لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دو صحابہ درې یا څلور نمونه ولکه سعد ابن عباده دریم سعد ابن معاذ دریم عبداللہ ابن رواحہ او څلورم خوات ابن جبیر دیکھتے ہوئے تاسو راشئ د بنو قریظه د دې معاملې نه ځان واخلئ چې دا خبر رښتیا ده او که چا سے پروپیگنڈا کرتا نو ورته وی کاسه پروپیگنڈا ای نو بیا قراشه او ماته پر بنا د ټولو خلکو صحابه وړاندې وای یره چې بنو قریظه د مدینې د حفاظت ذمہ داری په سر راځي نو دغه خلکو حوصله بلل شي چې موږ شان محفوظ شاته محفوظ او وکړه پته ولګیدا چې هغه خیانت کړي یا خیانت کوي نه بیا ما ته داسې اشاره وکړي چې عام خلک کوی نشي عام خلک چې په دې خبره کوی شي د شکلې ونشي ځکه د جنگ په موقع باندې پروپاګاندا کوي کوي او چې یو خبر راوړي چې هغه شي را روان دي نو خلک کوی څه کوي خاصه صحیح دخل کو صحیح بس صحیح چرچل ډیر عجیب خبره کړه چرچل ډیر ډیر صحیح هغه جنگ چې کله شروع کیږي ورته نو باندې وکټم پاره کې شروع کیږي صحیح د جنگ باندې ښکار شي رښتیا حقایق یعنی جنگ وایي چې حقایق بنوي بس بیا به څه وایي صحیح جنگ روان ټول په پروپاګاندا باندې वो तो थोड़ा कम सरेंडर थी सही को आप बताए पुराने ड्राइवर से फलाने हाँ अरे कब तक सही न मसले दाई जो दुश्मन हो सला बस्ता शी और जरूर मर गई अगर मसला मिशी और इनकरेज शी दिलचरान में पता होता हो लगे जगह बने पूरे होना दे सरोवर वाले साहबों का पोस्ट को नामी वर्ते ला हफ्ता बैनना व बैन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन से बता निजाम बात न बनी मुंगे नाम सब्जेक्ट न करो नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का न दे रसोई हाई ट्रीजन हुई ये सोई गद्दारी हाई ट्रीजन दे वे ला हफ्ता बैनना व बैन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दा सलूर वाला सहाबा चराद द दिन औलाद का पता दे वाकई से हुआ पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द सल्वीस्तु कसानु जमाअत द सहाबो दादियो दो कबीलो आदल او قارا داغی په ایمان باندې داغو علاقې ته روان کړي او هغه تقاضا کړي و چې موږ ته دینی تعلیماتو لپاره اساتذه پکار دي امامان پکار دي مدرسان پکار دي علما پکار دي چې قرآن او حدیث باندې وکړي فقه او شریعت باندې وکړي نو پیغمبر اسلام د تدبیر تو کسانو یو جماعت دغه علاقې ته روان کړو چې تاسو په مختلفو خطو کې خلکو سره قرآن سره تعلیمات شروع کړي صحیح نو دوی چې کله راغلل هغه طالبانو شهیدان کړل خیانت وکړه څه بدعهدي وکړه خیانت وکړه نو دا څلور واړه صحابه چې واپس راغلل نو داسې بې رغبتۍ ورته سره چې نور خلکو نو تذکره نشي پیغمبر اسلام پاک داسې تېرېده وی حزب وقار عزم وقار د دوه قبیلونو په عزم وقار بس پیغمبر اسلام په باټم لاین ټینګ کړ چې هغه خیانت کوي چې کوم خیانت عزم او وقار قبیلو کوي حیثیت کوي غداري کوي منافقین په دې جنگ کې
طول حربه هغه په یو کار راوستي لکه منافقین برابر نو مسلمانانو خوا کې به داسې تېرېدل نو دوه منحوسانو به یو بل سره خبرې کولې پیغمبر علیه الصلاة والسلام به موږ سره وعده د کسرا او د کسرا کوي اوس مدینه کې محفوظ دی دا منافق سره څنګه چې خبرې کوي ان دا مسلمانانو خوا کې تېرېدل نو یو بل ته به پیغمبر علیه الصلاة والسلام موږ سره د کسرا او کسرا د حکومتونو وعده کړې دي اوس په لا خبر چې کوم کې مسو پرې کې نه کوي صحیح مطلب دا چې منافق دوه قسم وي یو د مخزل وي بل د موجب وي یو د مخزل وي بل د موجب وي مخزل هغه دی چې د مسلمانانو تسبیح او رسوایی کوي یعنی دې باندې چې مسلمان خلاف کوي دا مړه د مسلمانانو سره ځان دی چې انسانان دي دا څه کار کوي دغه راته خبره دې ته مخزل وي صحیح او موجب هغه چاته وي چې دې بر دشمن تاسو له پڑھائی کا تھا ذکر کئی اتنا سے نجی حضرت رسول جا کے دیکھ سو کا مسئلہ خبر کوئی دیتا مرجب کوئی دیسو مرجب کوئی نو تک منافقین بفاتا تیرے در میرے میں مسئلہ خبر کو کسرا ہو کسرا کئی اس کو لاکھور کیوں دبشی دے امکان نشتا بلکہ دا سمن حسانو و بگداؤ گے یہ آسان خبر خدا دا کہ دے خلق تو وانٹر صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دیر رس نو خوخم ناچ دے ورطا والا کو من بخلاص ہوتا مصدر تبائن بخلاص ہو سبو دا ہسٹری ریپیٹس ایکسائز تاریخ پرزان تو راوی نو دے ورطا وانٹر دی وہ دے ورطا ورطا زان دا بخلاص ہو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دغه بنو غطفان کومه قبیله چې وه دا ضرور ونه قبیله پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بنو غطفان ته وویل داسې اراده وکړه چې لکه د بنو غطفان دا مې چې نوم شاته کړ نو بس دا لښکر بیا ماتېږي دا الای دا چې یو الای وځي نو بیا نمبر واحد نه وځي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا مشوره وکړه وایي چې که دوی ته مونږ ووایو چې د دې کال په مدینې منورې ځکه وایي د دوی مونږ سره څه مذهبي دښمني نشته د دوی مونږ سره مذهبي دښمني نشته دوی خو د غنیمت لپاره راغلي دي چې د مدینې منورې باغات به زموږ شي یا د دې آمدن به بیا موږ راځي صحیح سره صحیح سره د تیرو سره دی نو چې باغات مسله به راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه ته وویل وی څنګه که بنو غطفان ته ووایو چې دې کال کې موږ تاسو سره خپل آمدن 1/3 پر باغاتو 1/3 بدل صحیح نو سعد بن عباده او سعد بن معاذ چې دا انصار لیډران دي پیغمبر علیه السلام ته تاسو وی چې دا کومه فیصله چې تاسو کوئ نو دا تاسو رائے دا که دا الله حکم دی صحابه په دې پاسه کوم به ځان کلیر کو وی دا تاسو رائے دا که دا اوس پیغمبر وایي چې دا الله حکم دی نه یې خبره کوله نه بس بیا خلاص صحیح وی دا تاسو رائے دا که دا الله حکم دی پیغمبر علیه السلام ورته دا زما رائے دا تدبیر دی جنگ ته تدبیر کیږي جنگ څه کی اسټریټجی جنگ څه عبارت ده جنگ اسلحه نه عبارت نه ده جنگ پر اسټریټجی نه عبارت ده صحیح فلا خلق سره اسلحه اصل د اسلحه منډه وي ځکه اسټریټجی کامیاب نه نه دا اسټریټجی ده وستاسو د پټ بچاو لپاره دا اسټریټجی کوملو سعد بن معاذ او سعد بن عباده رضی الله تعالی عنہ ورته مونږ چې د ذکر مشرکان چې د بوتانو عبادت وکړو سمکو چې د بوتانو عبادت وکړو هغه وخت موږ بچاو بدستان باندې چې کلم نه منلې اوس خو موږ په خدای ایمان دی او چې کلم څنګه دې ته کلم وایي تاسو یې سره فصل شو کوي اسه موږ ته دې څه کلم وایي موږ حالت د شرک نه چې کلم نه منو تاسو د ایمان حالت ته چې خدای باندې عقیده ده ولې چې کلم وایي دې دوران کې دا د دغه بنو غطفان
ذیلی شاخ دی سب ٹرائی اگے تو وہی بنو اشجع بنو اشجع دتی مشر دے نعیم ابن مسعود نعیم ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دیو جنگ راغلو پر قبیلے کې ټول تیرانه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طریقے سے رضان راوړل او ورته وی چې زما سره کې الله جوړ چې زه پتا ایمان راوړم خو قبل د دې چې ایمان راوړم ما نه سکار واخله ذکر اوس خو بیا د اسلام پابندۍ دغه سړی کلمو د خپل پابندۍ پیل شي اځ کلمې ته ورنی ویلې نو بس په چار چې په هغه کوي نه ها کبوتر صاحب کې کله مې کې مخامس کې صحیح ښه اکور سره تسبیح وکړه خندې وکړه بیا په دې ریسپشن راشي نو ورته الله پیغمبر زوی ټول چې مسلمان شي خو د دین مخکې چې مسلمانانو څخه کار راشي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته څنګه وې زما ټیم کې او سټریټجی دا نو وې زما چې سټریټجی به پلی کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته زما په ما ته وایا مې چې څه په اړه راکول صحیح نو دې سټریټجی ډیره کامیاب ده لہذا ډېر به راغلی بنو قریظه یهودو او ورته تاسو ته پته ده چې دا مدینه سوره د شو چې موږ به سیچ کړل درې هفته وشو موږ په دې پوزل نه غلي قریش هم تنګ دي بنو غطفان هم تنګ دي ټول خلک تنګ دي سخت ساړه دي تباہي ده خوراک خلاص به وو نشته صحیح نیمو ګور ټول خلک پوزل نه غلي نمو کو سبب روان زوبا خندق دا پراتی خو جوړ یو ټکو کو زوبا واسه تاسو په متعلق کوشش دا پر وسه تاسو متفاقی تاسو مدینه کې نه بنو ورته ورته نه تاسو به زموږ اعتماد کې راځي دا څه واپس کیږي چې سړي مو پوزل راځي چې تاسو کار نه دی دا ګران کار دی چې څنګه کار دو ګران کار پر وطن مو پر بدل ځان سره څو راز کا کو څه پیسې راوړل نه خلاص شي وبو مشتا سخت ساړه دي د شپې وډو د یو بجې نه نو مدینه روړ وړي سخت ساړه نو په نو ورته ورته وې تاسو سره ایدا نو ته ورته ما په دا راځه دا وړي په اشاره ما چې دې قریش ورا د یو څو سردارانو مطالبه وکړي ورته وایي چې اسنه چې موږ دغه څه بغیر د اعتماد پرې پیغمبر علیه السلام څخه پیغام وړاندې چې قد غلطان دامن نه دشمنان راځي دا څه باندې ټول خلک د سټیټ سټیزن تاسو ته تعریف ولا هیڅ شکار وي نو موږ په تباہ راځي نو ورته وایي چې موږ په تاسو اعتماد نشته تاسو باندې په تشویش په وخت کې موږ پته نه پتا په دې کې د لسمي لري او تاسو نه د جنوب مشرقي سایډ تقریبا لسمي لري او تاسو نه نه تاسو په شپې ته تدریه او دې وګورئ کومه غلي چې دا یو یو نشي سرور وکړه وای او په ولا فرق وای ځکه دا ول غړي دا باندې موږ په تباہ پات کړي نو ورته وای چې موږ سره د اعتماد لپاره یو څو سرداران په تور ضمانت کې دي یعنی دا موږ پیسې یا اسلحه څه شي سرداران لیډرز او بیا چې واپس راغی نعیم بن مسعود نو خپل قبیلې بنو غطفان او قریش ته وویل وې زما په خیال هغه بني قریظه په بل سایډ باندې سوچ کوي چې د جنګ په پته لګي تاسو کامیابیږي دې کامیابیږي وی بظاهر استاد د کامیابی څخه امکان نشته دا خندق په کراس کوي څنګه چې خندق نه کراس کوي ټول په خپل ځای راځي خو شګه دې تیرې شنو خو فرض بنو یې پنځه بنو یې هوځي په واپس نو هغه یې خبره چې هغه په خپل سټریټیجی باندې سوچ کوي تاسو د سکسان په تور ضمانت غواړي چې تاسو نه هغه نه نام سره په خوا کړی دا څه وایي چې ځنه په دا پته ولګوي پته دې کوئی سټریټیجی دې پته ولګوي او
او دا کسان چې نه وغواړي نو تاسو نو کوم غواړي د اعتماد په حواله خو اصل کې خپل معاملې او په صفاقي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره چې یوز موږ موافقه دا یو څنګه یې دا بل څنګه او دا بل څنګه او دا بل څنګه د څنګه درنیولې دا واقعا موږ څه وایا موږ د عینیت په مسله ده دا موږ ګره په دې چې یو دا والا خو موږ څه وایا ورته یې هغه سره خپل معاملات هغه په دې سردارانو باندې صفات اوس بل ورځ قریش باندې قریظو ته خبر ولېږه وې تاسو سبا د شا طرف نه حمله شروع کړئ سبا څه وکړئ شا طرف نه بنو قریظو ورته جواب راوړي چې تاسو لیونی کوئ د شا طرف نه سم شروع یو خدای تاسو راپور کېدو امکان نشته دا خندق را کړو لري صحیح ځان ته بچیا تاسو څنګه راپور دا جنگ موږ په دغه دور په بل ځای سره جنگ وشو صحیح نه ورته تاسو وګورئ بس نور راپور کیږي نه دا څنګه ده موږ له بلس یا شل سرداران نه کوئی په ټول زمانہ هغه موږ د یو څه وکړه خبره صحیح و دا خبره صحیح و ای کومه نه کسان یو سبا پیغمبر علیه السلام دا ولا کړی دا وخت همغه معنا صحیح اوس محاصره دا د 25 ورځې زیاته شوه د شپې یو تیز وینډ راغی ټورنیډو په انتهایی یخ ورسره باران هم د مشرکانو طرف ته شروع شو د دوی اسونه او خانو خپلې رسۍ وشلولې ټینټونه په هوا د چا سر په بانس لګي د چا سر په کاڼي لګي په چا باندې اسپر منډه کوي خپل لاندې کوي صحیح او فرشتي راغلي وي هغه ورته په دې سایډ باندې منډه واله چې دې منډه واله تستیدل نه هغه ورته په دې سایډ باندې منډه واله وتره یو راټینګه هغه راټینګه ایوه تخریب او ورته تلتدي تفصیل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته سار جبرئیل راغی ورته مخر مثال احمد پر احمد حرم صحیح شو شیخ هذا وين الشيء وين مثال احمد دور پاور پر سڑے ہوئے چې خپل شیخ هم په ریموټ کنټرول سره کوي حضرت اذا هذا ممكن تسجل درجه وقت تظن ذا غلط هذا اشتراك ان شاء الله رجع خان قوت دا د انسانمت په کندهار کې ویلای شي په ما د قدرت یو لاک کاندي صاحب ما خبرې او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دې طرف نه مطمئن شوی دوی خدا له وخت دی جبرئیل نه ورته دی نشته څنګه به تاسو بیګا یقینا محسوس لګا هوا باندې کېدا مسلمانانو طرف ته نرمه هوا خو یقینا و باغی ټورنډ راغلی ټول ټینټونه یې چاپ کې سپین خپل چاپ کې سر چې نه په یو ټینټ را چاپ کړو هغه په کې ونوته چې خدای یې چاپ یې دغه باندې راوځي صحیح او دا څنګه دی وشانو دې خپل رسول ټول د خپل لاندې شول کړل ځکهان او ټول منډه ولا بس په کورو ته دي موږ ورته په سایډونو روان فرشتي आवाज به خوشي راوړي شي دغه یو راټینګه هغه یو راټینګه او هغه ویل چې بس خپوته دې او وسیله دې نکړه صحیح نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مطمئن شو صحابه هغه په اصله کې جنگی یونیفارم کوس کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم غسل اراده وکړه جنگی یونیفارم کوس کو جبرئیل امین ورته چې او د الله پیغمبر فرشتو خپل یونیفارم نه کوس کړي او تاسو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته خبر خلاص شوی نه ده وینا کړه خبر ته اخلاص ورته ده د بنو قریظه په درس کې ذکر دا داخلی غداران سے دی لاحولی منفوسان دی صحیح جدکا جو تیر کا کہ کمین گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی صحیح ویسے پسینہ بانے بھی کنا بشر آگئے کمین گاہ تک کمین گاہ بھی
چې کوم ځای څنګه چې کوم ځای نه ځل په نظر شي وي چې غشر راغی او په سینه باندې ولګېدل نو کمینګا طرف ته نو چې کوم ځای راغل نو خپل دوستانو ته ټول یعنی مینس دشمن نو مشته چا مشته دوست مشته دیکھا جو تیر کا کے کمینگاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی وہ دشمن آپ کو دربار کلاشن کو دل اٹھی نو سر وہ دشمن دل وہ سب سوئچ پر دلائی نہ بچے بات کرتے صحیح نہ بپاگل بانے بکلاور بانے نہیں وہ دشمن دے وہی بنی وہ دوست دربانے کانی گزار کی در سڑی ہوئی نہ کانے خلا پیدا کہ بدا خبر ہم در پسیو کی وہ سڑی ہوئی گئے دہنی لیے دوسری وہ شاعر تھے شیخ مخدوم ناصر الفاظ میں صحیح ماں تیار نہیں وہ کی دوستی پر دیر سدنوں بانے مختم ہوا کوشش کرو کہ دوستی اون نشتی کی زکر ویدہ چی اوزر کچھ لیگی نو کبھی آئی جوڑ راشی ہوں تو غوٹا پکی رکھے دلی سمجھے رکھے دلی غوٹا پکی رکھے دلی یا خبر کاری اور دا چی اوزر ماتا شی غوٹا بیا چک تسلقون صحیح ایسا خلق رسمی طور پہ السلام علیکم وارے سنگے طبیعت خرید اشمان خرید ٹھیک الرحل خلاص میں نہیں کرنا بس آپ غوٹا پکی رکھے دلی مردی وی وی چې دوستای کې ډیر څه معاف کوا زموږ د پښتنو د ضرب المثلو چې په دوستای کې پاس ډیر کار راځي په دوستای کې څه کوا پاس په د زموږ مشران ډیر وسیو ضرب وسیو نظر خلاص وسیو ضرب او وسیو نظر خلاص یو به خیانت کو یو بل سره او کبر فرض یو طرف ته مثلا لټیو شو هغه بل به ځان خاموش هغه بل به ځان به خاموش کو زه به تاسو ته واقعا یو واقع کرتے ہوئے یو نو خیانت سے اور دوست کا پتہ نہیں تھے ولی کرو صحیح اور یعنی تحقیقات در پردہ نو متعلق شخص تے اطلاع ورپیش تحقیقات نتیجہ کو فلانی طور سے دا تحقیقات نتیجہ فلانی طور سے دا شدہ طور ہوئے مالی تکلیف سادہ دا فلانی طور سے بلا شکر آقا خطر خدای تکلیف چاہتا ہوگا ہے صحیح اور ټول عمر کې زموږ استاد مولانا صاحب رحمه الله هغه ټول عمر کې هغه څنګه په تندې کې داسې وروستي صحیح یعنی دا احساس یې هغه ټول عمر کې ورنکړ چې دې څه خبره صحیح اچھا ورته ورته ویډیو ورته کړ مینه کې د جماعت مخه د جنازې علامت علامت صحیح یا خبره تر بس کې لږه غواړم چې پیسو باندې دوستي ختم شي صحیح اوی کراتل نبس کئی نو خجرہ شیر مرامت بنا وطلع تنا سیما دا منیت گوری نا دی زنگلور نوار سخال زرگارا سنگل خلق منظم پختانی یو کنا آیا بس پر روایت را ختم شو کلچر وانا ختم شو اولا بلا دائر بلا مجرع لویستا ہے تليفون الركوة يتعرش بس تسوي لي وزمان بعد او بیا داسې عجیبه ساده ونه خلک دي تا سره به د سر یعنی تا باندې به دا مظاهره کوي چې زه ستا ډېر خیر خوا یم زه ستا ډېر خیر خوا یم را به شي نه یاره چې پلانې نه ناست کومه هلته شیخ شاه لګیا وي چې قاضي صاحب دا دې خو باسم ټیک ته بس دا وړل بس ځان سره کنټرول کړه مال چې څوک راشي زه ورته خبر راځم ما به ځینې نوم واخلم صحیح ځکه انسان کمزور دی بیا به زمانه اخرین نفر کېږي چې نه دی خو ناس ما سره زما پر ضد خبره کړې زما خلاف خبره کړې نو اگر زه مو سره اړیک سره کوم خو زما زړه کې مو سره نفرت نو ما دا منافقت باندې کېږي زه ورته خبر راکړم ما ته نوم واخلم بس دا کومه کنټرول صحیح ها ما د لاس نه ما د لاس نه ما د لاس نه هغه شی په اړه دې چې تاسو دې ورته وي دا دې شرط او دې کالي څنګه جوړي پیغمبر علیہ السلام صحابہ کو حکم کو کہ لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظه دا وخت ماسپخین نه بعد چې جبرئیل راغی د بني قريظه درس ورکا چې غي لیسن واقعي کله دا په ټول سره دوستای کې داسې منافقت کوي
نو پیغمبر اسلام وی زید بن قریظه طرف تا لا يصلين احدكم العصر الا في بني قریظه د مازیګر موس په بني قریظه علاقه کې وکړي یعنی معنا دا چې هرې مازیګر موس کوم ځای کې وي بني قریظه وزار یې موسم نو دې یې په موسم کې د ماسپخین د مازیګر کې ډېر لږ وخت وي ویل سره ماسپخین د بارش شي نو راځي چې مازیګر اذان وشي لږ ټایم او صحابه چې روان شي نو مازیګر وخت سره راغی چې بس مر په وته درېږو نو صحابه اختلاف پیدا شو چې اوس مازیګر نصر رسول پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نے چې د بنو قریظه کې کې بدامونس کوي کله ته خلاص ډېر سفر پاتې دا په ځای ته صورت نو ماقام په قوم کې شوی صحیح نو سره مازیګر مستدا کیږي نو صحابه کو ګروپ شو یو ګروپ چې دا حدیث د پیغمبر نکوي واغستو چې هڅه کیږي چې پیغمبر وایي چې مازیګر موږ کوم ځای کوي بني قریظه کې دا غي کړی دي نو که قضایه کا اداي کو بیان ا دې نور صحابه هغه دا حدیث په بل انداز باندې انټرپریټ کړ وی د پیغمبر اسلام مقصد داو چې تیز ځای چې د نور په وتونه وړاندې هغه دې ته ورسې مازیګر موږ څنګه کوي نو چې موږ عمر رسېدو لہذا موږ خو نه قضا کوو پکار نو یو ګروپ ته د پلاره کې موږ کو په وخت باندې د نور په بيدونه وړاندې او بل ګروپ هغه ویل لټلی به د حدیث کړو زبال او مسکو نور پر وته باندې وکړو او بعد کې چې پیغمبر اسلام ته ډوړ خپل واقع ویلا پیغمبر اسلام ته ډوړ توصیه وکړو دغه تاسو ټینګړي دا د علمو اختلاف د مهمان چې راځي د دې کې راشي د انټرپریټیشن د وجه د حدیث په اپلای کې څنګه وزره یو حدیث نه صحابه په اختلاف راځي چې څو یو په دا ټکړې مراد ده چې ته مسلو که اداني قضا او دا فکر پینا مقصد دا چې د ورته وتونه وړاندې ځان ال دورسوي چې ما څنګه منځل ته کوي چې موږ رسېدو لہذا اوس مسلې ته قضا کول وکړه خبره ده کړه اوس یهودیانو چې دا وکړل چې د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په مشرۍ کې دا د لشکر یو حصہ مسلح دې طرف ته روانه ده نو شیطان په دې خپل معلوم چې موږ سلسله یو کار نه کړی صحیح ناغي یو څه د پیغه نه تخته کی نو خپل بنگلو ته وکړ او د الته په ځای باندې گزارنه شروع او بد زبانی شروع کړه بد زبانی شکنجه شروع پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا صحابہ کا زنانہ کا شذو کا بدر میں شروع کی حضرت علی رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا خبر راوڑے کہ اداس چلتے پیغمبر علیہ السلام نور لشکر کا ہوئی صحیح دیکھو ورته نو بس راوړل بسیج چې بسیج کړه او تم شو سورہ با نبی سرندر کیږي خو فیصله زموږ متعلق وسی انسان لګیدا بس اوس فیصله کوي یعنی جنگ بس کو خو فیصله وسی زموږ متعلق پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته تاسو په چار ځای کې فیصله وکړي نو دوی ورته زمونږه زمانه جاهلیت کې مستعد راتونه وړاندې زمونږه علایو په مدینه منوره کې صاحب ابن معاذ سو لوی صحابي او دې په دا خندق کې څنګه ته د خندق کې جنگ کې نو مشرکین خبر یعنی فایل ورکو د خندق ته طرف ته شي بیا وشته نو د الله سره دې له دې کې نه وشته هم دا دې کې نه شي وینه نو دې نو صاحب ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ کټ باندې پروت څنګه دومره وینه تل وچې کمزور پاسه دې شي واته په یوه پورې ځو مې چې موږ بس هغه په سلام انو هغه زموږ سادس کمر اسلام دې صاحب ابن معاذ ته خبر ورکړ چې دوی ته سادس نه لري صاحب ابن معاذ خپل کور ما خرب هغه زمانه مشهور سورتي د لوکل ایریا د بار یعنی داخلي لکه موږ په ټاکا ولا نږدې کړو د حیا دې د مرکزي یا شرکت کې د دې صحیح ان دې په داسې ورو کې ساتل صحیح چې څنګه تاسو وایي چې ما کې درته نه پوښتنه نو د لوکل سورلې لپاره دوی بخار استعمالو صحیح نو صاحب ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ خپل کورنا خپل خر را سوش او چې کله صحابه طرف ته راځي شي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې قوموا لسیدکم التامو خپل علاقانو کته چې صاحب ابن معاذ را روان دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې قوموا لسیدکم پر سردار ته پاسي
په سردار پاسې د دې دوه حکمت یو خدا و چې سم د سردار احترام دی قام باندې راځي چې قومي مشر څوک احترام کی او نمبر 2 هغه ته یو میسج ورکو چې ګوره دا خبره واسه فرضي خبره دي دې چې کوم خبرو کې موږ حرف اخر کی صحیح ځکه اساس په نسبانه ته قابل احترام د حکم دوره احترام وکړو چې دا کوم لوی احترام دی نو فیصله یې موږ نه غواړو نه دا کړي هغه نو رها شوی کې قدر وي نو قدر دی نه یې میسج واغ یهودي هغه میسج واغ دا په صاد بن معاذ باندې سټیټس دی یہ خدای دې خیر خدای دې په دې کې خیر واچي اته نه کې بلې غاړي فیصله وکړه نو هغه اوس وخت ټول پاسه ده په دې فیصله او حرف اخر کې پیغمبر یې چلے دي صلی الله علیه وسلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم صاد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ دوی وچته اوس ورته ذکر دې اولاد دوه قبیلې چې بنو نذیر او بنو قینقاع دا دوی یو قبیلې دایو سازشونه کړي او دا سازشونه لکه بلې پورې نه وره د دې په زبانی ژبه خرڅ ها صرف بیانونه کوي چې اراده کړې او دغه باقاعده عملي تیاری کړې و صحیح نو دوی په دې کې داو چې هغه یې دواړه د مدینې نه استلي پس موږ په وخت کې دغه فیصله مبدل پرسیدنس موجود دی چې د مدینه کوزای په موږ ورته تیار دي ټول وګورو نستاسو د جرم نوعیت بدلې تاسو پایټریزم کړی تر د بیانات نه دی تاسو باقاعده کمپیوټر دی صحیح ومل کې دنه تاسو کمپیوټر دی جنگ تیاری اسلام تیار کړی دا حمله را وکړه صحیح نو صاد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ هغه جراوی نو فیصله ورته وکړه ویتاسو کمپیوټر او جنگیالی دا به تقسیم او تاسو څه یو بچی دا به وړاندې کی او تاسو پراپرټي دا به بیت المال حق مسلمانانو باندې تقسیم په دغه جنگ کې د یسوع مسعود لپاره بني قریظه او د اسلام 15 سره پورې 300 ورځې 2 نږدې او 15 ډالونه شین دا شین څه وایي سپار 15 سپار دای مشرکین مکه ته فراهم کړو نو صاحب نے معاذ راوی پر فیصلہ دای پیغمبر صلی الله علیه وسلم کو وروړه حضور صلی الله علیه وسلم دې بیا خوشاله شو وی هذا ما رضی به الله ورسوله عمدہ فیصلہ چې الله په خوشاله دی او د الله پیغمبر په خوشاله دی مزید تفصیلات بل ان شاء الله الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام علی سيدنا المرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم ارحمنا بقلبنا وذكرنا بالقران مع الدين وعلمنا مما جهلنا وتوفنا عن النار فالله يحفظ وهو الحمد